هغه صنف نازک چې د اسلام نمخ کې با چا دا برداشت کول نه چې زما دی لور وي، چا به دا برداشت کول نه چې زما دی خور وي. اسلام را لګي، اسلام ورته دومره مقام ورکو. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی من عالی جاریتین حتی تبلغا، وی چاچه پرورشو کو د یو دو لوریانو تر دې چې دا بالغ شول. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی جاء یوم القیامہ انا وهو هكذا. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی ز او دغه دو لړو پلار دغه دو لوریانو پلار او ز د قیامت په ورځ به دغه شانت را روانو. هكذا زم اصابعه، دا ګوت مبارک راغونډ کړلې، یو دا منځمۍ ګوتا یو دا ورسره ګوتا دا سه راغونډ کړلې. ز او دغه انسان چا چې د خپل لوریانو پرورش وکړو، د دو لوریانو پرورش وکړو، ز او دغه انسان با د قیامت په ورځ باندې د قرنګي جنت ته داخليږي. حضرات علما ځکه وایي چې چا کر لور پیدا شوله، د چا لور پیدا شوله نو وای دی په لور باندې زیاته خوشحالي کوي، د زوینه په لور باندې زیاته خوشحالي کوي. ځکه زمانه جاهلیت کې خلق په لور باندې خپه کېدل، نو اسلام کې په لور باندې خوشحالي زیاته کوي. او کته په لور باندې خپه شوي، بیا د زمانه جاهلیت او زمونږ فرق څه شو؟ حدیث مبارک کې راځي کمی زنانه له چې الله رب ذوالجلال اول لور ورکړله، دغه زنانه مبارکه ده، دغه زنانه بختوره ده. منګه پښتانه وایو د کمی زنانه چې اول لور شوله وای دا سپیره ده، کو بیا یې لور شوله وای دا سپیره ده. منګه الټه لګیایو. اسلام وای کمی زنانه له چې الله رب ذوالجلال لور ورکړه دغه زنانه بهتره ده، دغه زنانه مبارکه ده، دغه زنانه بختوره ده. پښتانه مغه زمانه جاهلیت کې لګیا دي، کو د لور مبارکي دی ورلا ورکړه، ستا په کور کې لور شوله تعالی څوک مبارکي درکې ته به خپه کېږي. پښتانو کې د لور مبارکي نشته دی، وای دا زنانه ډېره سپیره ده، دا زنانه ډېره زیاته سپیره ده. ولې سپیره ده؟ چل څه دی؟ وای الله رب ذوالجلال ور رسول 15 لونه ورکړي دي، دا سپیره نه ده. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی دا بختوره ده، دا سپیره نه ده. ولی قرآن کې الله رب ذوالجلال یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکور. اے آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا وای چې د لونو خیال ساتي، قرآن هم مقدم کړي، د لور مقدم ده. یهب لمن یشاء اناثا. مفسرین وی په قرآن کې دا اناثا دا زنانه ولې مقدم دي؟ دې طرف ته اشاره ده چې د لور په پیدایش باندې تو خوشحالي وکا، د لور په پیدایش باندې خوشاله شه، د لور په پرورش باندې خوشاله شه. ولی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمائی و یو زنانه راغله او سوال یې کو، ورسره دوه لوریانې مې وي، ماشومانې لوریانې دي، هغه هم ورسره راغلی. نو وایي ما نه یې څه وغوښتل، نو د رسول الله مبارک کور کې خو فقیري وه، د رسول الله مبارک کور کې خو غربت و، د رسول الله مبارک کور کې خو په اپتو اپتو باندې لوګی نه ختلو، خو سائل یې نه دی رټلی، سوال کوونکی یې نه دی رټلی، خیرمار یې نه دی رټلی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمائی وای دغه زنانه راغله او وای ما نه سوال وکړو چې د الله په نامه سره کا زمونږ په کور کې نور سم نو یو دانه کجوره وا، د مشکات مبارک حدیث دی. وای دغه یو کجوره ما راواغستله او دغه زنانه له مې ورکړله. وای چې کله مې دې زنانه له دا کجوره ورکړله هغې وای نیمه کړله، نیمه یو لور له ورکړه، نیمه بلې له ورکړله، په خپله پکې هم نه خوړله او دقې لوریانو له یې ورکړله. رسول الله مبارک وای راغی وای ما ته دا عمل ډېر زیات
ښکلی معلوم شو او ډېر زیات ښایسته راته معلوم شو. دغه زنانه چې کله لاړه رسول الله مبارک راغې آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ما ووي چې رسول الله مبارک زنانه راغلې وه ما ورله کجوره ورکړله. چې کله مې ورله کجوره ورکړله هغې دغه کجوره نیمه کړله نیمه یو ماشومې له ورکړله نیمه بلې ماشومې له ورکړله. ما ته دا عمل ډېر زیات ښایسته ښکاره شو. وی آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې من ابتلیا من هذه البنات څوک چې ازمایلی شو امتحان پې راغی من هذه البنات د دې لوریانو د وجې بشیئن پس څیز سره وی دا ابتلا ورته ځکه وویل رسول الله مبارک چې د لور خدمت کول د لور پرورش کول اکثر خلک بد ګڼي. رسول الله مبارک وفرمایل من ابتلیا من هذه البنات بشیئن آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی څوک چې ازمایلی شو په دې لوریانو سره فاحسن الیهن او د ور سره احسان وکړو. علماء بیان فرمائی احسان څه مطلب دیتے دا قرآن تعلیم ورکو دیتے دا احادیث تعلیم ورکو دلے نان نفقه پیدا کړه تر دې چې دا بالغ شو. احسان دغه مطلب دی. نو آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل کنا له سترا من النار. دقه لورا د کوم لوریانو چې تا پرورش کړی دی تا باندې د لوریانو د وجه ازمایش راغې آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي دقه لور به ورله پر ورځ د قیامت باندې د اور نه پرده وګرځېږي. دا لور به داسې شي د ده نه به ګیر چاپېره اور راځي. دا لور به الله رب ذوالجلال ګیر چاپېره پرده وګرځي. نه د مخې نه پې اور راتلی شي نه د شا نه پې اور راتلی شي نه د ښی طرف نه پې اور راتلی شي نه د ګس طرف نه پې اور راتلی شي. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمائی چې دقه لور دی د اور نه بچ کو د کمې لور چې د پرورش کو. حضراتو نن منګه د لور په پیدایش باندې خفه کیږو. هغه زمانه جاهلیت هم راکوس کړی دی او منګه دا وایو کو لور مې وشوه دا به څه کېږي. کو د زنانه لور شو هغه منګه سپیره بولو کو د نارینه دی دا هغه منګه سپیره ګرځو. وای الله ورته پس پک نظر باندې ګوري د الله په نس باندې وای دا ډیر غورځېدلی انسان دی ذکر والا الله پاک لوریانې ورکړلې. نه 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 آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي اے مسلمانه نن ته په لور په پیدایش باندې خپې نن ستا زړه ته درد رسي د لور په پیدایش باندې. آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایي د دقې لور ښکلې پرورش کا د دقې لور ښکلې تربیت کا دغه لور به ستا دپاره پرده وګرځي د اور نه. حضراتو منګه دا نه وایو چې صرف او صرف لوریانې نه زامن هم د الله نعمت دی خو لور ته خلک سپک ګوري. هغه خلک نن په ما باندې اعتراض کوي چې اسلام د زنانو حقوق نه دی بیان کړي. اسلام باندې مطالعه نشتا په قرآن باندې مطالعه نشتا د آقای نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث باندې مطالعه نشتا خبر ته نه دی. نن په ما باندې اعتراضات کوي اسلام د ښځو حقوق وی پایمال کړي دي. نه 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 داسې نه ده. اسلام وی د لور پرورش وکړه دا به ستا د اور نه پرده وګرځېږي. اسلام وی د لور پرورش وکړه